السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو، زمونږ د تجوید د کورس نن 8 نمبر درس دی. په تیر درس کې مونږ د حروف تهجی د مخارج تقسیم شروع کړی و چې په هغې کې مونږ هغه حروف چې هغه د مرۍ نه ادا کیږي او هغه 6 حروف دي، هغې ته حروف حلقیه ویلی شي. هغه 6 حروف دا دي: حمزه، ها، عین، ح، غین، خ. دغه 6 حروف دا د مرۍ نه ادا کیږي. نو دغه حروف مونږ په تیر درس کې ویلي وو او د دې مو د مونږ په سبق کې مشق هم کړی و. او بل حروف هغه دي چې هغه د ژبې نه ادا کیږي او هغې ته حروف لسانیه ویلی شي. کم حروف چې د ژبې نه ادا کیږي هغې ته حروف لسانیه ویلی شي. او یو حروف هغه دي چې هغه د شونډو نه ادا کیږي او هغې ته حروف شفویه ویلی شي. په نن درس کې به مونږ هغه حروف چې هغه د ژبې نه ادا کیږي، د ژبې نه چې کوم حروف ادا کیږي نو هغه د ژبې د 2 حصو نه ادا کیږي. یو د ژبې د جرړې نه بالکل چې د مرۍ سره کومه نږدې حصه وي د هغې نه ادا کیږي، او یو د مرۍ د ژبې د سر نه ادا کیږي. د ژبې د جرړې نه کومه حصه چې د مرۍ سره بالکل نږدې ده ادا کیږي، هغه حروف 2 حروف دي. یو قاف، غټ کاف، نقطو والا کاف، او یو وړوکی کاف. دا 2 حروف د ژبې د جرړې نه کومه حصه چې بالکل مرۍ ته نږدې ده د هغې نه ادا کیږي. خو په دواړو حروفو کې فرق دا ده چې غټ قاف هغه 2 نقطو والا وي او دا همیشه د پاره پور ویلی شي، په ډکه خوله باندې ویلی شي. او دا د ژبې جرړه چې کله بره طرف ته تالو بالکل آخري او نرم حصې سره ولګي نو د هغې نه قاف ادا کیږي، غټ قاف. د ژبې جرړه چې کله د ژبې آخري جرړه چې کله د پاس تالو نرمې حصې سره ولګي نو د هغې نه قاف ادا کیږي، غټ قاف، نقطو والا قاف. او وړوکی کاف هغه همیشه د پاره باریک ویلی شي. غټ قاف هغه همیشه د پاره پور ویلی شي او وړوکی کاف همیشه د پاره باریک ویلی شي. دا یو فرق شو. دویم فرق دا دی چې وړوکی کاف کله چې د ژبې جرړه هغه د بره تالو د سخت حصې سره ولګي نو د هغې نه وړوکی کاف ادا کیږي، کوم چې بغیر د نقطو والا ده. او غټ قاف هغه چې کله د ژبې جرړه د بره تالو د نرمې حصې سره ولګي نو د هغې نه غټ قاف ادا کیږي. او دې حروفو ته حروف لحاتیه هم ویلی شي، لحاتیه هم دې حروفو ته ویلی شي. نو خلاصه ده چې هغه حروف کم چې د ژبې نه ادا کیږي هغې ته حروف لسانیه ویلی شي، او د ژبې د 2 حصو نه حروف ادا کیږي، یو د ژبې د جرړې نه او یو د ژبې د سر نه. د ژبې د جرړې نه 2 حروف ادا کیږي، قاف او کاف. قاف همیشه د پاره پر او په ډکه خوله باندې ویلی شي او کاف همیشه د پاره باریک ویلی شي. غټ قاف هغه د ژبې د جرړې نه ادا کیږي کله چې دا د بره تالو د نرمې حصې سره ولګي، او وړوکی کاف هم د ژبې د جرړې نه ادا کیږي کله چې دا د تالو د نرمې حصې سره ولګي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.